وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سورة آل عمران پدی صورت کی سلوری سیوی آخری سلورم ایسا شروع پائی کی بیانو دا جہاد و دا انفاق فی سبیل اللہ تعالی او دا سلورمی ایسی دویم باب شروع پائی کی دری قبائیہو دا اہل کتابو یو دا اللہ بے دبی ہوئی چھ اللہ غریب دے، دویم انکار دا اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دو قباحتو نا داغی بیان شیو اس دی زین دریم نقصان و قباحت داغی چھ اغد کتمان حق. یہودو آغی سر توراتو پائی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبری ذکرو دا آغا نخی و صفتونا پاکی بیان شیو دی ظالمانو دا خپل زان دا پارا دا خپل پیسو دولتونو دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا صفتونا با دا خلقو نا پتاول اللہ ورتویلیو چې دا ټول کتاب به خلکو ته بیانوي او دا به نه پټوي، نو دوی پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفت د خلکو نه پټاو او که خلک د دینه خبر شي نو ایمان پې راوړي، زمونږ به مرګري پاتې نشي. دارنګې بعضې احکامات به نه بیانول د دې وجې نه وایي دی کې چې دا ټولې مسلې د خلکو ته وښایو نو بیا دی موږ له نه راځي، هغه به د عوامو نه پټې ساتلې. لکه یو سړی مثال په طور دمونه اچوي، پټ پټ به لګي یو دم به اچوي، تا پې نه پوهېږي چې دی څه وایي. مطلب دی که دا خلق دا دم یاد کی نو بیا خو مال نه راځي، بیا به د خپل اچي بس مال خو به کار خراب کی. بل یو کار به داسې فیصله به وه نو مالدار انسان چې دی نو هغه نه به پیسې پکې اخیستې، نو د احکامات به ټول ځکه نه بیانول چې عوام خبر نشي چې دلته کې دین پټ کا. د رشوتونو د پاره به مسلې پټولې، حق به د الله، دین به د الله پټاو. نو الله پاک د هغې رد کوي. دا اهل کتابو عالمانو پویدل، عوام غریبانان خو نه پوهېږي. عوام خو وایي بس زمونږ استاد جي دی او هغه زمونږ نه ښه پوهېږي، هسې د توت پاڼې خو یې نه دی ویلي او د کدو پاڼې. د عوامو ټول نظریه چی کنا او اتباعی نو هغه خپل امام پسی چې امام یې څنګه نو عوام ماغی، نو دای با د عوام دغه شان نه پوهه ساتل چې دای زمونږ په دې نقصاناتو پوه نشي او دی وی چې زمونږ د استاد جی وی چې دا پیغمبر صحیح نه دی نو بس نه دی صحیح کنه.
دی پویږي مونږه خو نه پویږو مونږ خو ناپوهه خلک یو وایي نو دی به د خلکو نه د الله دین پټاو دې ځای باندې علماو لیکلي دي قرطبي دی ته حکم شوی چې د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړي خلکو ته نښې بیان کی نو دی د نبی علیہ السلام د ایمان راوړو نه انکار وکړ خلکو نه هغه مسلې پټې کړلې نو دا خو الله پاک هغې له زور نه ورکوي خو دا عام خبر دی اوس هم که یو سړی حق پټوي نو دا حکم هغه ته شامل دی د دې وجې نه قتاده رحمت الله علیه وی او حسن بصری صاحب چې دا یوازې د یهودو باره کې نه دی هي فی کل من علم شیئا من الکتاب دا د هر هغه چا په باره کې دی چې هغه د الله د کتاب نه څه شی زده که او بیا پټوي نو دا آیت به هغه ته شاملي محمد ابن کعب رحمت الله علیه وایي د عالم د پاره دا نه جایز چې الله ول علم ورکړي او ناروا کیږي او د خاموش دی د غږ نه کوي ذکر د خاموشي دا نقصان دی خلک وی دا کار به جایز وي کنه او د جاهل د پاره دا نه جایز چې هغه په خپل جهل باندې خاموش پاتې شي بلکې جاهل به د علماو نه دین زده کوي الله وی واذا اخذ الله ميثاق الذين کله چې اغست والله ميثاق الذين مضبوط وعده دغه کسانو نه او تل کتابا چې ورکړی شوی ورته کتاب لا تبيننه للناس چې خامخا بیانوي بدی کتاب لرا للناس خلقتا دا بنا پټوي ولا تکتمونه نبا پټوي تاسو دې کتاب لرا فنبذوه وراء ظهورهم فسغور زواغید الله کتاب رستو د شاګانو نا دا دغه غدریم نقصان شو چې د الله کتاب پټول فسوی غرزو د الله تعالی کتاب وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونا الله واشتروا به ثمنا قليلا غوره کړل پاغي وای غستل پاغي دا دنیا لگا واشتروا به ای بکتمانه واغست دای د آیاتونو په پټولو باندې دا دنیا لگا دا نو وګینې چې بیانوو پیسې اغستې چې بیانول بیا خو واخلي خیر دی پټاو به د دې د پاره چې پیسې رانه خراب نشي وې دا عوام نه دی په اول پکار دی بیا سنور کې امامان الله واشتروا به ثمنا قليلا وای غست په دې پټولو باندې دا دنیا لگا اوس ګور دې کې لږ سوچ پکار دی الله پاک وې فنبذوه وراء ظهورهم دای زما کتاب ورزو رستو د شاګانو خپلونا دای خدای الله کتاب ورزول نو د يهودو د تورات سره ډیره زیاته مینا و من مسلمانان دومره تعظیم د قران نه کو لکه څومره چې هغه زمانہ کې يهود د تورات تعظیم کو څنګه د سرو او د سپینو زرو په اوګو باندې د هغه تورات آیاتونه غیلي کړي او د رخمو په بهترینه کپڑا کې هغه تورات برابر بند کړو او دا به ته چا پیرا کړو او ډیر ادب او احترام به ولکو او الله بیا هم خپده او الله وی چې زما کتاب شاته ورځو اصل کې علماء لیکلي دي چې دا ظاهري قدر خډیر زیات کړو چې د سرو په بو به لیکو د سپینو په بو او پر خمو کې به را بندو
خو چې اصل مقصد او عمل هغه نه کو چې تورات کې کوم احکامات نو هغه نه منل تورات کې کوم نواهی او منی وی هغه نه ځان نه منی کو نو د الله کتاب اسه پتاقونو کې باندو خو عمل په نه کو نو الله وی زما کتاب باندې چې عمل نه کله کدا شو چې وی غرزو دلته نبذ نه مراد نبذ العمل له او ترک البیان له عمل په نه کو عمل غرزول او پریخو داغه بیانول پریخو لکه دی وخت کې موږ ګورو د قران بیانول په قران عمل ډیر کم شوی دی منم چې ظاهری تلاوت کون کې د قران ډیر دی او ادب کون کې د قران هم ډیر دی خو عمل کون کې په قران باندې پوړو کې د مال کې په حیثیت هم پاتې نه دي ډیر لګ دي کدا خلک ډیر وی چې قران شریف زما ډیر خوښ دی او ډیر ادب کوم او ډیر احترام کوم دی ګناګار دی په دې وجه چې عمل په قران نه کوي قران کې امر دی دی ووري او بس ټوګره عمل په نه کوي قران عظیم کې نواهی دی ووري او روان شي او عمل په نه کوي یو ځکه دې نه وي چې خدای دې مل د عمل توفیق راکړي بیا به ګورو او دې ځکه چې دین خبر راشي نو بس دې روان شي الله د عمل توفیق راکړي کوي نه عمل نو دا د الله د کتاب ورزول دی او پر خودل دی الله وی فنبذوه وراء ظهورهم ورزو د الله کتاب وراء ظهورهم رستو شاګانونا واشتروا به ثمنا قليلا غره پاغي پټولو باندې دا دنیا لگا رشوتون د پاره حق پټ کا فبئس ما یشترون پس ډیر بد دی چې دی اخلي واشتروا ای بالکتمان باقاعده چې فیصله به ولراله نو تورات کې به حق حکم او هغه به پټ کا او سړی ته وی چې دونه پیسې براکه او زب فیصله ستا په حق کې وکم هغه نه به پیسې واغستی او فیصله به داغه حق کې وکړه دا د الله په کتاب د غلطه فیصله باندې به پیسې اغستی حق به پټ کړ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا دی وګوره د سم کول چې یو کار به نو کړي د نه کوي او فخ به داو چې زمون صفت دی خلق پیو کی الله پاک وای په هغه خلکو دا ګمان مکوا چې هغه کار غلط کوي او فخیدا د چې زمون دی خلق صفاتو کی کله یو سړی په دنه باطن کې غلط دی او داغه په دی خلبانه خلق ډیر صفاتونه او کې چې پلانې داسې شخصیت دی او داسې شخصیت دی او داسې دی او داغم دا خوخی چې زما صفاتونه خلق کینو دا ډیر خی یاد ساته په دې صفاتونو د عذاب نه نشي بچ کیده ځکه دا خلق خود دنه نه خبر څوک سره د عقیدت د وجنه مرګري څوک د زد د وجنه د بل د زد د وجنه او څوک چې دنو هغه حق پټ کیس لګي د درو صفاتونه کې لالچ د وجنه او څوک د ناپوهه د وجنه او الله د ځلنه خبر دی الله دا غ پټو پټو اعمالونه خبر دی نو الله وی دای په دی باندې د عذاب نه نشي بچ کېده یو سړی حق پټ کړي دی او خلک وی دا ډیر خسړې دی وګوره د چا پلاس ته غام نه پاسي خاطر چا په هیڅ کار کې کار نه لري والله که په دې قیامت کې د اخلاص دی برانی ولې کیږي الله بو توي ته حق معلوم او تا دا پټول دي پټ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته د علم یو مسله معلومه وا او یو سړی ته ضرورت دی او دی وته نه بیانې پټایې ته د لالچ د وجنه د تبع الله پاک د قیامت پر ورځ د اور واګي په دخل کې اور واچي اوس خلک خو ډیر وای چې دا ډیر خسړې لري
او ګوره د اوسه پورې د چا زړه نه دی ازار کړی خو په دې کار ونه شو الله به ورته خوله کې ځکه واګي اچوي چې تا دا خوله د حق نه ولې بنده کړې وه ولې د حق خلکو ته نه ښکاره کو ابو هريره رضی الله عنه د ټولو صحابو نه ډېر روایت بیان کړي دي او خلکو به ویل چې ابو هريره خو دونه پخوانی مسلمان هم نه رستو مسلمان شوی دی او دې څنګه دومره روایت نقل کړي نو ابو هريره به ویلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه قسمه صحابه یو انصارو نو انصار صحابه چې وو نو هغه زمیداری کولې کارونه کول نو هغه دا غینه نوزګاری دل پټیله بلاړل چې د لږ وخت بعد الله نبی سره ناستو نور بخپل پټی کې لګیاو او مهاجرین چې وو نو هغه به تجارتونه کول هغه د بازارونو نوزګاری دل ځان لري رزق ګټه او ما ابو هريره وای زابو هريره چې ومنو زمانه زمکا و چې هغه می کړی و او نه می تجارتونو سره کارو ما وی چې دومره خوراکي چې صرف بس زما دا د زړه سورې په ټپي بس دا ډیره ده او شپه ورځ به د الله د نبی سره ګرځیدم انو زکه می ډیر روایت د نبی له سلام نه اوریدلې دي حافظه کمزور و نبی علیہ السلام ته وی حدیث را نه یریږي د نو یاو وی صادر خور کا صادر چې خور کا نبی علیہ السلام دا سله پر اخلي پته نه دیږي چې شیخ کاری نه خو نبی علیہ السلام دا سله پر اډکې او د صادر کې ور غورځي لپه راډکې او صادر کې او درې لپه ور غورځولې وتوی ابو هريره دا صادر راغون کا او چې صادر وې راغون مکه وې نبی علیہ السلام دې سینې سره ونیسا وې سینې سره می صادر جوخ کا د دین ارستو بیا زمانہ چرته حدیث نه یې شوی چې به می واورې نو ډایرک براته یاد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحابه ته یو ځل وای وای کدا آیت په قران کې نه وي او الله د اهلی کتابونو وعده نه واغسته چې زما دین باندې پټوي نو ما بتاوست یو حدیث هم نه بیان کړي بس پیغام ما د الله د نبی نه اوریدلیو او ما بچدنه په خپل عمل کو خلکو بخپل کار کو اوس دنو یو راشي ماته د رسول الله حدیث بیان کو بل راشي او بیا را پس خبروم کوي چې د ابو هريره څنګه ډیره حدیث یاد دي و یو حدیث به موږ بیان کړي خو دې آیاتونو نه یریږم چې بیا براته الله پاک وایي چې تا خو دین پټ کړي دي د دې وجنه دین په پټولو کې ډیر غټ نقصان دی کته غاړه خلاصې نو بیانې کې خلکو ته نبی علیہ السلام ویلو بلغوا عني ولو آیا ورسوي زماده طرف نه د الله مخلوق ته اگر یو آیت موریدلې یو آیت د نو هغه خلکو ته بیان او صحابه پورا دین هغه رستو خلکو ته راورسو چې نبی علیہ السلام نه قران عظیم اوریدلې نو قران خلکو ته ورسو حدیث اوریدلې نو هغه خلکو ته ورسول که یو سړی وخت لري یو ځکه دین خلکو ته نه بیانای نو قیامت کې بده د ټولو خلکو مجرمی او داغه لاس بده د خلکو لاس بده د پګریوان کی او دې دانو چې ما ډېر خپل وخت تیر کړ دې غرق دې د سره الله دې حساب کوي لا تحسبن الذين غمان مکوای کسانو باندې يفرحون چې خوشاليږي بما اتو پاغه چې کم کاری کړي سیکړي دي حق پټ کړي دي ويحبون او من کیدی ان يحمدوا چې د دې صفاتونه دی وکړي شي بما لم يفعلوا پاغه چې دین دي کړي فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب پس ګمان مکو په دای باندې په کامیابی سره د عذاب نه دا ګمان مکو چې دای په عذاب نه بچ شي او کامیاب بشي ولهم عذاب علیم او دای د پاره د عذاب درناک په آخرت کې ولله ملک السماوات والارض داوس دعوت توحید دا او رد کوي په هغه خلق باندې چې هغه وی الله غریب دی او مونږه مالداران یو الله وی خاص د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه دا والله على كل شيء قدير او الله پر شی باندې قدرت والا دی د دې ځای نه دریم باب شروع شي تر اخره
پدې کې دا سلور واړه مضامین دا به دوباره ذکر کړي: توحید، رسالت، جهاد او انفاق. بیا تعلیم د دعا وي او ذکر وکړي د اوصاف د نیکانو خلقو، او بیا ترغیب د اهل کتاب ته، او په آخر کې بیا د ټول صورت خلاصه را جمع کړي. دعوه د توحید دې د پاره راوړه چې کافرانو ویل الله غریب دی او موږ مالداران یو. الله وایي الله د پاره بره د اسمانونو حکومت دی، د ځمکو حکومت دی. نو چې د کم ذات دومره حکومت نو غریبي دا چې تاسو ته وایي الله له قرض ورکوي، نو دا په دې بنیاد نه وایي چې الله محتاج دی. دا په دې بنیاد وایي چې د غریب د هغه چې دی نو هغه سره یو قسم تعاون وکړي او په دې مالدار باندې یو امتحان یې د الله له طرف نه. اول ته وګورئ: وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ کله چې اخیستی و الله میثاق الذین وعده دای کسانو نه اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب، لتبیننه للناس چې خامخا بیانوي به دې کتاب لره خلکو دپاره، ولا تکتمونه نه به پټوئ دې لره. فنبذوه وراء ظهورهم پس وغورځوه هغوی د الله پاک کتاب رستو د شاګانو نه، واشتروا به ثمنا قلیلا او غوره کړه په هغې د دنیا لږه. فبئس ما یشترون پس ډېر بد دی هغه چې دوی اخلي. لا تحسبن الذین ګمان هیڅ چرې ګمان مه کوه په کسانو یفرحون چې هغې خوشحالیږي بما اتو په هغې چې هغې کړي دي، ویحبون ان یحمدوا هغې مینه کوي چې د هغې صفت دې وکړی شي، بما لم یفعلوا په هغې چې دوی نه دي کړي. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب پس ګمان مه کوه په دوی په کامیابۍ سره د عذاب نه. ولهم عذاب علیم او دوی دپاره عذاب دی درناک. ولله ملک السماوات خاص د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې ده. والله على كل شيء قدیر الله په هر شي باندې قدرت والا دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وصلى الله